دا نو کتاب مشاجرات الصحابه رضی الله عنهم اجمعین کې د جمل واقعا شروع شوه او د حضرت علی سے په وخت کې کومه فتنه راوچې شوه دا غیر ذکر واقعا دې د پولیسات مخه ته رسیدلې یا ساده وردا هغه واقعا د جنگ جمل او د سفین چې په دې کې د خوف او خلقو قلمونه کوېدلې دي او بدترین کاندو تپریوتی من جمله داغین ابو الاعلى موجودی دي موجود عدادی دي بشک ابو الاعلى موجودی دي دغه قلم په کې بدترین طریقې سره پیدا او د صحابه عزتونه په عمل کړی دي سړي چنان دغه هغه پیروکار دغه دفاعګانې کوي او په دې کې بدترین طریقې سره هغه پیدا او بعض نور قلمونه نو واقع دې د براتیدل چې حضرت طلحه او زبیر رضی الله تعالی عنهما چې کله مکه مکرمه ته لاړو مور بي عائشه سے پوښتنه چې مونږ بلار شو بصره او تاسو دمدا درخواست کو چې د واقع سلزاور د لپاره تم را سره بصره ته تشریف وروړو غرض دا و چې په بصره کې د حضرت طلحه سے مرګري دریا نو جمعیت پر اجمه چې موږ بټول په یو ځای مطالبه قرآن چې تاسو یا امیر المؤمنین د حضرت عثمان سے دا قصاص فورن وا مور بی عائشہ د دې اصلاح پنیت باندې دي سره روانه شو بصری دار د اورسه بصری د اورسه د بصری په زمن د بصری د تک په زمن کې خبره ده کې ساتي چې دیار بنی عامر یو علاقه دلته چې کله اورسه د یو زید ماء الحواب ورتوي ماء الحواب په دې کې واقعا چې شیعاګان د دې واقعا استدلال د حضرت عائشه سے خلاف شیعاګان دا واقعا دا نقل کیه چې ما اولها اته حضرت عائشه د دې مرګري کو رسیدل نه د سپو غفار شروع د په بدترین طریقې سره عائشه سے تاسو ته دا کم دي مرګرو ورته چې دا ما اولها ابد حضرت عائشه سے وچو ما ته پیغمبر علی السلام یو پیر ویلو چې عائشه ستاسو حال چې کله ما اولها ابد ورسې سپی رابیا عائشه ستاسو حال چې ما اولها ابد ورسې سپی رابیا نو زه واپس کېږم نو مرګرو ورته چې نه دا مولا هو عبدالله په مغالطه کې واچول ولا اول خدا واقع سندن کمزور نه انتهایی او داسې اهم موقف کې داسې کمزور واقع نه استدلال کول ټیک نه دی مولانا نافع سے بصیرت علی المرتضی کې په دې واقع باندې سندي باس کړي او مستقل دمای غدیر او دماء الهوهب ماء الهوهب او ماء الغدیر خم په دې مثلا متعلق باندې حضرت مولانا محمود اشرف عثماني سے دامت برکاتهم العالیه چې دارالعلوم کراچي استاد حدیث ته په دې موضوع کتاب هم لیکل دي تاسو زیات تفصیل د برنامه کتاب هم کتلی شئ نو مثلا دا واقعا به یې بیا مدا کو دا واقعا صحیح ثابت شوه دي کې پیغمبر علیه السلام عائشه سے منع کړی نه ده بلکې پیشنګي ورته کړی چې دا یو عظیمه فتنه به تار روانه نو ورته استا بس حالې عائشه چې ته ماول هوا تورا سي سپي بخبر شروع مطلب دا شي دغه وخت کې یو فتنه راځي چې ته به دغه مقابله کوي نو ګویا پیغمبر علیه السلام ورته پیشنګي کړی دی او ته ویلې ته واپس شي خبره باندې به شوی نو شیعاګانو اشکال غلط على كل هذه شکل ان تورث حضرت علی سے په لخر تر لاړ چې د حالاتو جایزه واخله او په لخر کې مفسدین هم شامل شو مختصر لخر بصره تورث یو صحابي په دغه وخت کې ډېر بهترین د ثالثه کردار ادا او دا نه په وجه باندې الله پاک دا فتنه 100% ختمه وقتا هغه صحابي څوک دی عمر بن القعقاع رضی الله تعالی عنہ قاف عین الف عین قعقاع نو دا صحابي چې و حضرت قعقاع عمر بن قعقاع دې چې هم د علی سے پر اختر کې دا علی سے ته وی چې اے امیر المؤمنین جان خسیس نه او ما ته دا ذکر چې حضرت عائشه سے نیت فکر دا غي د نیت معلومه مذاکرات لپاره زبلال علی سے وته خو به هوا نه ایمه دا ډیره خبره حضرت عمر بن قعقاع سے بلا عائشه سے خدمت کی اور دے اے ام المؤمنین زمو محترم مور تاسو د سپنیت راغله نا ورته ما جئت الا لاصلاح د سر د اصلاح لپاره راغله زمان ور مقصد نشته شان مقصد نه لري نو ورته وایي چې اصلاح نه مراد تاسو د اور د حضرت عثمان سے قصاص هغه د خبره کمجور د عثمان سے قصاص ما علی سے آماده دي هغه د علی سے د موقف نه خبر
وی ښه ماده دی وی بیا خو ډېره ښه خبره ده بیا د اختلاف پسې دی وی ډېره ښه ده د علي صاحب لازم علي صاحب ته وایي چې حضرت هغه هم د عثمان صاحب قصاص غواړي بل څه خبره نه غواړي ستا نه خلافت یاست هم مذاکرات په دې باندې طی شو او متفق شو چې عمر بن قعقاع صاحب ورته وایي چې مونږ دا لوز کوو چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د قاتلینو نه به قصاص اخیستلی شي په دې باندې اتفاق وشو او سبا ودی را جمع کېدل مستقل هغه اتفاق وکړي دا خبره ماښام پورې روانه د عایشې صاحب فوج هغه طرف ته پړاو اچولی د حضرت علي صاحب فوج دې طرف ته پړاو اچولی ماښام پورې چې دا خبره طی شوه نو د حضرت علي صاحب په فوج کې چې کوم مخربین تخریبکار قاتلین عثمان هغې ماخوتن په وخت کې خپله یو مشوره وکړه پټه خفیه مشوره کې ووایي چې کوم مقصد دپاره موږ عثمان صاحب شهید کړی هغه اختلافات اوس د دې اتفاق راغلی که د دې اتفاق راغلی یو خو موږ خپل مقصد کې ناکام شو دویمه دا چې د دې په اتفاق کې زموږ مرګ مخې ته پروت دی ځکه که د دې اتفاق راشي بیا خو زموږ خیر نشته پرېږدي نه علي پرېږدي نه عثمان پرېږدي نه حضرت عایشه پرېږدي نو زموږ خیر په دې کې دی چې د دې دواړو ډلو په منځ کې زبردست اختلاف څنګه جوړ بعضې کسانو پکې دا خبره راوچته کړه په هغه منافقینو کې چې داسې به وکړو چې حضرت علي صاحب به قتل خبره وخت به عثمان صاحب بشان بیا به اختلافات جوړ شي او لا متناهي اختلافات وي لیکن علي صاحب دا ډېر باروبه شخصیت ډېرو پکې وایي چې موږ دا نه شو کولی علي صاحب باندې وار کول دا کف خبره نه ده هغه ډېر مضبوط انسان موږ دې سره متفق نه یو خدای والا په زړونو کې روب واشه بیا څه وي یو بل حال اسان دا دی چې لاړ به شو د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د فوج او د لښکر هغه حصې ته څه پټ کسان خو دا په وخت کې ټول خلک ودی څه کسان به دې خوئ نو د عامې طرف ته به نیزه بازي وکړو او غشي به راولو د دې طرف نه موږ به وایو چې جنګ جوړ شو غدر وشو په دې باندې اتفاق وشو دواړه لښکر ویده شوې په ارام او ډېر خوشحاله ډېر په ښه نیتونو باندې چې سار به یو ځای کېږي باقاعده روغه به کېږي چنانچه د سارې د مونځ نه ډېر مخکې د شپې په اخرنۍ حصه کې بعضې منافقین هغه طرف ته لاړ او د هغه ځای نه غشي راویشتو داسې غشي چې بې شماره غشي د معاویه صاحب فوج طرف نه پې دا اوازه وشوه د حضرت علي صاحب د فوج نه چې اله دشمن مونږ سره غدر وکړو دوکې وکړه د عایشې صاحب فوج او ناګهانه حملې وکړه حملې ته ځان تیار د دې طرف نه دي چې دا خبره حملې ځان تیار کړو د دې طرف نه که منافقین چې ولاړو دي ګزارونه شروع کړل د غش بس جنګ جوړ شو او زبردست جنگ جوړ شو دا جنگ د دفاع لپاره هر کس به ځان بچ کو دا طرف تم نیزه بازي د دې طرف تم نیزه بازي د هغه طرف تم غشي د دې طرف تم غشي او ار یو شي موږ سره غدر وشو موږ سره دوکه شو د هغه طرف فوج بم وي او د دې طرف فوج بم او داسې د ګمسان جنگ وشو چې رڼا کېده نو دنیا مسلمان پسونو مسلمانان شهیدو او میدان جنگ کې پراتو د ساري د مونږ نه پس رڼا یې ولګېده نو صفونه درست شو ځکه جړه خوش صفونه درست جنگ باقاعده جوړ شو حضرت طلحه بن عبید الله صاحب یو ځای کې په اس باندې ناست انتهایي خفه دی چې داسې وشو حضرت زبیر بن عوام چې پیغمبر علیه السلام دغه په فضیلت کې ویلي دي لکل رسول حواری و حواریه زبیر بن عوام د هر رسول یو خاص دوست دی او زما خاص دوست زما حفاظت کوونکی زبیر بن عوام هغه چې دا کیفیت او حالات ولیدل هغه جدا شو یو ځای ته لاړو په فکر او په غم کې کېناستو چې دا جنګ دا خو ما نه غوښت نه زموږ د جنګ نیت بهرحال چې کله جنګ شروع شو د دغه وخت کې ناڅاپه یو هوایي غشی راغی او د حضرت طلحه په دې ګوټنه کې پیوست شو ورننوتو هغه د اس طرف پرېوته او میدان کې شهید شو او زبردست جنګ شروع شو بیا حضرت زبیر بن عوام چې ولته پړاو اچولو یو خبیث منافق و عمر بن جرموز دغه نوم جیم را میم واو زا عمر بن جرموز دا خبیث لاړ د شا طرف د په حضرت زبیر بن عوام حواری و رسول الله باندې حمله وکړه سره یې ولده تن نه جدا کړ او د هغه سر خبیث روړ د حضرت علي صاحب طرف ته علي صاحب په خپله کمره کې خیمه کې چې ورته عمر بن جرموز راغلی د حضرت زبیر بن عوام صاحب سر یې روړی او ورته دې خبیث ته ووایي چې زما خواله رانشي دې خبیث ته چا وایي دا قبیح کار کوه وابشروه بجهنم دله د جهنم بشارت ورکړي دې زما لرې کې زما خواله پرې نه دی هغې پرې نه ښود او ویې تښته خبیث بهرحال دې طریقې سره چې کوم دی جنګ وشو او ډېر د ګمسان جنګ چې کله ورځ نیمه کېده نو داسې جنګ شو چې ډېر خلک پکې مړه شوي وو شهیدان شوي او میدان د حضرت علي صاحب فوج واغستو د حضرت عایشې صاحب طرف ته چې کوم فوج و هغې شکست وخوړ
او ډېر د خفقان کیفیت او حالت. د جنګ نتایج داسې وشو چې حضرت علي رضی الله عنه ټول نه مخکې صحابو ته وویل خپلو ملګرو ته چې فورا لاړ شي د حضرت عایشې صاحب هودج وګورئ. اوښ هودج چې کوم ځای په عزت سره راواخلي هغې ته تکلیف ونه رسي. حضرت عمار بن یاسر، محمد بن ابي بکر، دا دواړه حضرات لاړ د عایشې صاحب هودج وکړه، ډېر په عزت یې راپاڅول. تپوس یې وکړو مولوي تاسو تکلیف خو زخمي خو نه نه چې زه بچ تکلیف ولې الحمدلله زه خدای بچ کړی. بیا ولا فورا حضرت علي صاحب ورمنډه کړه مولوي تاسو تکلیف خو نه یې رسېدلی، زه ملامت یم ستاسو مخې وینا ما ته تکلیف نه یې رسېدلی. د هغې هودج یو طرف ته کېښود. او د علي صاحب انصاف محبت ته ګورئ چې په میدان کې به ګرځېدو او د ټولو شهداو که هغه د موافق او که مخالف دا ټول یې راواغستو په ټولې په یو ځای جنازه وکړي. دا نه چې په خپلو کسانو صرف جنازه وکړه، په هغو باندې جنازه وکړه. او میدان کې به چې کله ګرځېدو نو دا مسلمانان مړي به لیدل. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه د علي صاحب سره و. حسن صاحب یې ما ته به خپل پلار مې بشیر کاش ستا پلار یو شل کاله مخکې مړ شوی، کاش چې ستا د پلار علي چې د یو شل کاله مخکې مړ وی دا ورځ چې کوم نه لیدلې. دا ډېر بد شو، ډېر عجیبه کار شو. لاړو حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه له. حضرت طلحه صاحب پروت و، هغه د پیغمبر علیه السلام محبوب صحابي، عشره مبشره چې د احد پر ورځ یې هغه قربانۍ ورکړې وې چې ابوبکر صدیق به وایي لا تسميه یوم الاحد بل تسميه یوم طلحه. د طلحه رضوله هغوی میدان جنگ کې پراتو او وفات شو، شهید شو. د هغې په ویښتو کې په ږیره کې په مخ باندې د دنیا خاورې او لخې الوتې. حضرت علي صاحب په خپلو لاسو باندې د هغې د مخ مبارک نه او د هغې د ږیرې مبارک نه چې کوم دی دا خاورې لرې کړې، صفا یې کړو، بیا روچت کړو. علي صاحب د دغه جنګ نه پس لاړو د خپلو ملګرو سره په کوم ځای کې چې حضرت زبیر بن عوام صاحب غونته صحابي شهادت شو، هلته کېناست او خپلو ملګرو سره یې وژړل، په خپله یې وژړل چې ډېر عجیبه کار شو. حضرت زبیر صاحب دفن یې هلته وکړو او هلته بیا ډېر وخت ناست او د هغې نه پس چې کوم دی بیا راغی او چې کوم مخالفین او موافقین ټول یو ځای کې کېښودو او په ټولو باندې جنازه وکړه. دا نه چې خپلو ملګرو باندې جنازه کړې، په هغوی باندې جنازه وکړه او خپلو ملګرو باندې جنازه وکړه. او د هغې نه پس علي صاحب لاړو د عایشې صاحب خوا څنګه چې د هغې خیمې ته ورننوتو باندې یو دوه کسان دا باقاعده شیعهګانو کتابونه هم لیکلي دي. هغوی د حضرت عایشې صاحب په باره کې بدزباني وکړه. علي صاحب ته دا خبره ورورسېده، هغه خپل کمانډر ته وویل لاړ شه دا خبیثان راټینګ کړو، کمیسونه ترې وباسه وباسه، کوړې وله ښه سختې سختې ورکړې. دې مور بې عایشې به خبرې کوي. چنانچه هماغه شانې شو، د هغې نه کمیسونه ویستل او په ملا یې ورله باندې کړو، کوړې ووهل چې تاسو مور بې عایشې باره کې ولې خبرې کوئ. او دې لاړو مور بې عایشې ته وایي زه ستاسو نه معافي غواړم، ما د اصلاح نیت و. هغې مور ته زما د اصلاح نیت خو به هغه چې څه وشو داسې به الله ته منظوره وه. د هغې نه پس د بصرې د بهترینو خاندانونو زنانې ورسره کړل او د خپل خاندان او په یو قافله کې حضرت محمد بن ابي بکر دې حضراتو ته ووایي چې تاسو دا مدینې منورې ته ام المؤمنین په خیریت سره ورسوئ. او دې طریقې سره دغه جنګ وشو په یو عجیب انداز باندې. دا جنګ نومیږي په جنګ جمل سره. پېښ وبېږل او دې باره کې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده موقف چې یو طرف ته حضرت معاویه صاحب هغه مجتهد یا عایشه صاحب او بل طرف ته چې کوم دی حضرت علي صاحب هم مجتهد، دواړو اجتهاد کړی. خو د حضرت علي صاحب اجتهاد اصابې والا دی، مصیب اجتهاد دی، وللمجتهد المصیب اجران. او د حضرت معاویه صاحب طرف ته چې کوم اجتهاد شوی دی یا دې حضراتو کړی د ملګرو هغه اجتهاد خطا دی، نو هغو ته هم اجر میلاویږي، خو یو اجر للمجتهد المخطئ اجر واحد، یو اجر به ورته میلاویږي. دا د اهل سنت والجماعت ګورې موقف دی. په خبره باندې پېښ شوی که نه، هم په دې باندې زمونږ مشایخ را روان دي، موږ د خپلو مشایخ سمیت علماء دیوبند هم دا موقف اورېدلی دی. دې نه پورې دا جنګ وشو. بیا د هغې نه پس جنګ صفین وشو. د هغې واقعه هم ډېره طویله ده، خو صرف به طور مثال تاسو ته ما دا وایي چې دې حوالې سره چې کوم مشاجرات صحابه شوي دي په داسې طریقې سره شوي چې خالص پکې مخالفین چې هغې کې د شیعهګانو دخل هم عبدالله بن سبا د دې ظالمانو د لاسه د جنګونه د صحابو په منځ کې شوي. د دې مکرونه د هغې وخت نه چې کوم دی را روان دي دا نه چې نوي د یهودو بشر مکار خلک د صحابو په دې مشاجراتو باندې بهترین قلم چا اوچت کړی دی چې د افراط او تفرید نه خالي دی، د ښویېدلو نه خالي دی.
ذکر پته د تاریخ هر کتابونه ګوره، تاریخ طبری، تاریخ الکامل ابن اثیر او نور تاریخونه، نو پدې کې ټولو کې تاسو ضعیف او موضوع او کمزوري روایت ملاوي کتاب ګډ وټ کی زیاته به ورسي. مودودی سے چونکې محدث نو دغه سند حدیث کې مهارت نو، هغه دغه سړي دغه سیستبا چې د تبری نه هر قسم روایت را نقل کو په حضرت معاویه صاحب او د حضرات باندې چسپا کو دې زیاته ورسي. هغه باقاعده سو دقیق مولانا و څنګه شي یو د عالم ذمہداري نو دغه سیس چې کوم دې زیاته ورسوه. نو دې حواله سره علما او کلمونه اوچت کړی دي او ډېر کتابونه لیکلي. باغی سرفرست کتابونه د تاسو وایم چې د حضرت مولانا محمد نافع صاحب کتابونه دي. د حضرت شیخ الاسلام مدني صاحب شاګرد دی او اوس هم جمدې دی په جنګ کې د سلو کالونو زیات عمر دی. پېښه د ماړه خواهش د لخواله ورشم اوسه پورې او مکنان بلا شي تاسو دعا وکړئ چې الله پاک توفیق راکړي. تاسو نه مومانه د دې نجات حدیث واخلو، الله دې جون کې برکت واچي. دې شخصیت چې کوم کتابونه لیکلي دي کله دې کتابونو کې تاسو ذکر کوم دا تاسو چې ما کوم واقع بیان کړه د کتاب دی زما مخې ته پروت سیرت سیدنا علی المرتضی او محقق ترین کتاب هدي کمال لا دي چې د شیعاګانو کتابونه سم چان کړي او داغه د کتابونو نه داسې خبر را نقل کړي چې هغه کې تختنه شي کوله صحابه متعلق سیرت سیدنا علی المرتضی یو کتاب خدا. دیم کتاب رحماء بینهم، دا رحماء بینهم په څلور جلد کې په خپل موضوع شاهکار او بهترین کتاب. او دریم کتاب چې دی نه هغه فواید نافعه دی، دلته د مضامین دي ډېر خو مباحث دي باره معقولې ده او یو څوره دی نه پروتو هلکه داسې کتابونه ځان له اخلې ښه کتاب مه پرېږدئ د کتاب شوق کوئ پوه شول کتاب مه پرېږدئ کنې بیا به نه مزاربت والا پیسې وتښتئ. زموږ یو ملګری و نه هغه ته عمومي کتابونه واخله د کتابونه یې نه اخست اخره کې مزاربت والا پېښ شو نو اوس جاړل دي باندې مې کتابونه اخستي ډېره به ښه یو کتابونه اخلئ جمع مه کوئ ښه چا سره او دویم بل کتاب دا چې دی نو حضرت سیرت امیر معاویه په دوه جلد کې دا هم کتاب نه یو کې هم چاپ شوی. علا کل حال د مولانا نافع صاحب چې کوم کتاب دی هغه ټول ځان له واخلئ په خپل موضوع کې کتابونه. دویم په دې باره کې د حضرت مولانا قاضي مظهر حسین صاحب رحمت الله علیه چې د مدني صاحب شاګرد د دې کتابونه ښه دي. اوس د دې یو نوی کتاب شایع شو مشاجرات صحابه په دوه جلد کې څو جلد یاره مشاجرات صحابه دوه جلد کې ښه عام طور ملاویږي نه چې د بیرو غواړو اکثر موږ داسې کتابونه مفید راغواړو طالبانو نه تاسو ما ته به یاد کړئ که نه رو به غواړو دوه جلد کې دی خو بهترین کتاب دی مولوي صاحب په خپله موضوع مشاجرات صحابه. او دا د حضرت مولانا قاضي مظهر حسین صاحب دی بلکې د قاضي صاحب نور کتابونه چې دي خارج فتنه په نوم سره دا هم په دوه جلد کې دی دا هم کتاب دی په خپله موضوع په دې کې د صحابو دا موقفونه څېړلي. یو بل عالم دی مولانا بشیر احمد حصاري صاحب نوم دا د حضرت مولانا یوسف بنوري صاحب شاګرد دی کتاب لیکلی دی اصحاب محمد کا مدبرانه دفاع اصحاب محمد کا مدبرانه دفاع دا په خپل موضوع کتاب دی یو جز دو سره کو بعد حضرات اختلاف کې ځان خبره ده خو بالجمله د اهل حق د طرف نه ترجمانی کوي پېښه وکړه دا کتابونو دا چې وګوره د مشاجرات صحابه په دې مسله به تاسو په تفصیل سره پوه شئ قلمونه هم نه ښوي چې تقریر کوي نو غلطه خبره باندې په تقریر کې هم نه خیږي پوه شئ او د دې نه بغیر تقریر کوي نو ګډه وډه به وایي. دې ته پورې د جنګ جمل د واقعات پوره شوه سبا نه ان شاء الله په باقي فرقو باندې بحث کیږي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. د توحید د سبا